په پښتنو کې نن سبا کینګ نوم ډیر زیات مشهور شوی د هغې د لاسه ډیر کسان مړه شو، ډیر کسانو بې عزتیان هم خوړلې او ډیر په جیلونو کې هم پراته دي. نو زموږ دا حق جوړېږي چې موږ په خپلو کشرانو باندې نظر لازم وساتو. کینګ کم کس ته ویلی کېږي چې کم کس کنځل کوي، بدې ردې وایي نو هغه ته به لاندې کینګ لیکلی کېږي. کم کس ډایلاګ کولی هغه ته به کینګ ویلی کېږي. کم کس چې په عاشق وری په ټیک ټاک باندې زیاتر کمنټ تاسو وګورئ نو کینګ به ورته لیکلی او دا به خالي پښتانه لیکي. دې د پنجابیانو نه چې دی هلته کې سوځي او د پنجابیانو نه زده کړه نه کوي چې هغو کینګ مینګ چې دا نه لیکي، نه دغه شانتې ډایلاګ یو بل ته ولي، نه په یو بل پسې بدې ردې دومره وایي کوي. ډېر کمتر به تاسو ته په پنجابیانو کې میلاویږي او په پښتنو کې چې دی ډېر زیات چې دی دغه خلک دي، ښه خلک چې دغه به تا ته ډېر کم میلاویږي په ټیک ټاک باندې. ځکه زیاتر چې دی د فحاشۍ شوقیان دي، په عاشق وری بدې ردې چې دی دا وایي ډایلاګ ولي اکثر د دې د لاسه بې ځایه مړه پراته وي. پنجابی به ته نه چې یو راولګېدلو بل چې دی دی ویشتو، نه د تماچې ټوپک سر چې دی د دې سره شوق ساتي، نه یې داسې ګریوان شلولی چې روان او په دې باندې ویډیوګانې کوي. لکه دا قسمه ویډیوګانې به د هغو تاسو نه ګورئ، دا به خالي تاسو د پښتنو ګورئ. نو زمونږ دا حق جوړېږي چې موږ په خپلو کشرانو باندې چې دی نظر وساتو چې دی کم قسمه ویډیوګانې جوړوي، دی کم قسمه کار چې دی دا په موبایل باندې کوي. که تاسو نظر نه ساتئ نو دغه بیا ستاسو د بچو چې دی دا به هم حالي. ځکه دا کم چې بې ځایه پراته وي، بدې ردې وایي نو د دې د لاسه به دوی هم بې ځایه پراته وي. ځکه چې هغه ته هلته کې کینګ ولیکي نو چې کله ورته کینګ ولیکي نو هغه بیا زیات ځان کم نه حسابوي. خو که چا ورته څه ووایي نو دی به ځان د هغې نه اوچت حسابوي. نو د دې د لاسه اکثر یا بې ځایه مړي یا بې عزتي وشي یا جیل ته چې دی دې ته لاړ شي. نو په خپلو کشرانو باندې چې دی نظر ساتئ، د هغو موبایل چې دی کله ناکله لازم ګورئ، که نه ستاسو د ماشومانو چې دی هغه به هم دقه حل وي.